السلام علیکم کتونکو ماستر شاه سواری ما نن تاسو ته زه د کمیس او پرتوب کټینګ خیم د ټول نړومبه ملګرو په تاسو زمونږ په چینل او زمونږ په د فیسبوک په پاڼه باندې نوی یې نو زمونږ د فیسبوک پاڼه ورسره خوښه کړئ زمونږ د یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو درته ښه ولګي لایک یې کړئ مخکې د نورو ملګرو سره شیر کړئ د خپل رای نه په کمنټ کې خبر کړئ او راځئ ملګرو مخکې به زما د ویډیو طرف ښه کتونکو دا تاسو کتلی شئ دا پیس چې کوم پروت دی ستاسو د مخې دا ما استري کړی دی صحیح شوه زمونږ سره چاتی چې کوم ده 42 انچې ده نو د فارمولې په مطابق باندې د دې چې کوم ارمول کټ کېږي هغه 10.5 انچې راځي نو په دې کې به موږ نیمه انچه د سلایي دپاره سیوا اخلو نو په نورو کټینګونو کې د نیمه انچه سیوا په هغې کې نه هغه چې فارموله تاله کوم حساب درکوي په هغه حساب باندې به اخلي نو دا به موږ 11 انچې د دې ارمول کټ کوو د نستوڼي دا ورسره یاد ساتئ لکه زمونږ سره د فارمولې مطابق 42 ده نو 42 چې په 4 باندې تقسیم کړئ نو دا ستاسو 10.5 جوړوي نو په دې کټینګ کې به تاسو چې د فارمولې مطابق کوم حساب تاسو سره راځي نو هغه به تیار جوړوئ بیا تاسو لکه 10.5 راځي 42 په 4 تقسیم کړئ نو 10.5 رالی نو دا 10.5 به موږ تیار جوړو نو د دې تیار لپاره به موږ نیمه انچه چې کوم ده هغه د سلایي مارجن پرېږدو نو دا نیمه انچه چې کوم ده دا د سلایي شوله په دې باندې به نشان ور واچوئ دا اسري به کوئ چې په دې کې تاسو ته سنټر برابر ښکاري چې اخوا دېخوا پکې نه وي دا زمونږ سره د نستوڼي حساب شو بیا او کراس بیک دی دا به بالکل سیده نک دی دا به همدغه شانته کراس دی دې نه بعد به دا سکویر چې کوم دی دا ایل سکویر دا به د دې کپړې سره سیده کوي د دې سره به سیده کوي د هغې نه بعد په دې فاصله باندې به یو سیده لاین راکاږي د هغې نه وروستو به دا زمونږ سره 11 انچې د ارمول نشان شو په 11 کې زمونږ دلته یو نشان ولګېدو ورسره د دې لاین نه به په دې سایډ باندې په دې لاین باندې 3 انچې کې نشان ولګوئ دا وګورئ تاسو په 3 انچې کې دا نشان ما ولګولی صحیح ده د هغې نه وروستو دا زمونږ چې کوم د ناپ کوم ځای دی کوم دا لاین چې موږ لګولی دا زمونږ د نستوڼي ناپ دی د دې لاین د دې ناپ د ځای نه به د دې 3 انچې چې کوم نشان دی د دې سره به دا لاین میلاو کوي د هغې نه وروستو د دې سنټر معلوم کړئ چې دا ستاسو سره څومره راځي لکه 11 دی 11 چې په منځ باندې 2 کې نو 5.5 انچې شو په 5.5 کې به دلته یو نشان ولګي ورسره دا نشان د دې سره ولګوه د دې لاینونو ضرورت هم نشته دی خو زه ستاسو د پوهې دپاره لګیا یم چې په اسانۍ باندې تاسو پوهېږم د دې نه وروستو راځو مخکې د نستوڼي ناپ ته کتونکو که تاسو چېرته 2.5 انچې کپ لګوئ نو ستاسو سره به د نستوڼي چې کوم ناپ وي د هغې نه به 1 انچه تاسو ماینس کوئ زمونږ سره 25 انچې د دې د نستوڼي لمبایي ده نو دا به 24 انچې تاسو نستوڼی واخلئ زمونږ سره دا نشان په 24 انچې کې ولګېدو ورسره زمونږ سره د کپ چې کوم ناپ دی هغه 9.5 انچې دی نو په 9.5 کې به دا نشان ولګي او کم 15 انچې کې دا نشان ما ولګولو که چېرته تاسو دا خپله کپړه پورټ کوئ کوم چې د چاکپټۍ بټنټۍ کې یادېږي د هغې دپاره که دا کپړه تاسو پورټ کوئ نو دا به بیا پوره 15 انچې واخلئ او که چېرته دا کپړه نه پورټ کوئ دې دپاره ځان له پیس جوړوئ وړوکې بټنټۍ ورله جوړوئ نو هغه به بیا تاسو کم سے کم 3 سوتره جوړوئ د 3 سوتره نه چې سیوا نه کوي یو پاوي خیر دی څه خبره نشته نو موږ به دې ته د بلې کپړې نه بټنټۍ جوړو او هغه به ورلګو نو دا ما چې څومره د کپ ناپ دی هغه عمره ما واخیستو هغې سره به بیا موږ ته نیمه انچه د سلایي پاتې شي بیا به په دې کرب په ترو سره د دې په مدد سره به دا دواړه نشانونه میلاو کوي کوم چې ستاسو د کپ او د ارمول نشان دی دا دواړه به میلاو کوي د هغې نه بعد دا فاصله تاسو ناپ کوئ چې ستاسو سره څو انچې جوړېږي دا زموږ سره 23.5 انچې ده 23.5 چې په منځ باندې 2 کې که نور په حساب نه پوهېدی دا انچه ټیپ په منځ باندې داسې راماتوئ چې ستاسو سره کم حساب جوړېږي په منځ یې راماتوئ زموږ سره دا پوکم 11 انچې شو د پوکم 11 انچې
یو نشان زمونږ دلته ولګېدو. که په دې نشان باندې تاسو د کرب په ذریعه باندې دا نشانونه دواړه داسې یو ځای کوئ نو په دې کې نستوڼی ډېر فټ جوړیږي. دا بالکل فټ نستوڼی دی چې دا به په مټ پسې بالکل انختی. خو که چېرته تاسو غواړئ داسې چې یاره موږ په نارمل لوزینګ کې جوړ کړو چې موږ ته شکایت د کسټمر نه راځي نو هغې دپاره بیا دا فارموله د ځان سره یاد ساتئ. یو خو دا شو دا بالکل فټینګ دپاره دی. دویمه فارموله چې کومه ده نو دا چې کوم ستاسو سره سنټر راځي د دې سره 3 انچې نوره دې سره جمع کوئ. بیا دا کرپ راوالی او د کپ چې کوم ناپ دی ستاسو د دې کپ د ناپ نه تر د خپل 3 انچې چې کوم ستاسو نشان سیوا دی پسې نو په هغې باندې دا نشان ولګوئ. نو دا ستاسو سره یو نارمل لوزینګ دی چې په دې کې به نستوڼی په مټ پسې نښلي نه، څوک به تاسو ته شکایت نه کوي. که چېرته دا چې کومه فاصله ده په ټول نستوڼي تاسو هم په دغه حساب باندې کټ کوئ. که چېرته بیا کم کسټمر تاسو ته فرمایش کوي چې ماله فټینګ یا د دې نه نور لوزینګ نو که فټینګ پکارو نو د نستوڼي د کپ سیټ ته به ځئ. که لوزینګ غوښتلی کېدو نو دا نشان تاسو ښکته وړئ. دا چې څومره ښکته وړلی کېږي نو هغې سره دا نستوڼی لوز کېږي، کولاویږي. بیا به د دې دا چې کوم نشان دی دا به کراس کټ کوئ. دې کې به کم سے کم نیمه انچه کراس اچوئ، ورنه دا که په کم انچه یا 1 انچه شي نو هم ډېره به ښایي. دا به کراس کټ کوئ. د هغې نه بعد دا فاصله کټ کوئ. دا دواړه وشو. بیا د هغې نه وروستو دا چې کومه فاصله ده نو په دې کې به 1 پاو د دې لاین نه به 1 پاو دې خوا ځئ. دا به په دې حساب سره کټ کوئ. ستاسو د پوهې دپاره زه دا نشان لګوم، ورنه د دې ضرورت نه پېښېږي. دا تاسو کتلی شئ. دا چې کوم نشان ما په دې باندې ور ولګولو دا وګورئ. دا به زه په دې حساب باندې کټ کوم او بیا به دې لاین ته راجوړېږم او بالکل به دا سیده کټ کوم. دا وګورئ تاسو. په دې طریقې سره به دا نستوڼی هر نستوڼی په دغه طریقې سره کټ کېږي. دې کې به تاسو ته یو فایده بله مې چې د بیک سایډ ته به نستوڼی ستاسو ودرېږي نه او ډېر ښکلی فټینګ کې به وي. بیا به دا لاین راواخلئ او په دې حساب باندې به دا په خپل نشان باندې کټ کوئ. ملګرو د دې ځای پورې دا ستاسو نستوڼی تیار شو. اوس د دې نه بعد دا فاصله پاتې ده. دې کې کم کټینګ چې دی هغه هم درته ښیمه، خو د ټول نه ډومبی دې کې چاکپټۍ کټ کوئ. چاکپټۍ چې کله هم تاسو کټ کوئ نو دلته یو اکثره غلطي کوي، د زیاتره نوي کس نه دا غلطي کېږي چې کله په دې وس ټایم کې په دې کې چاکپټۍ کټ نشي نو اکثره د نوي کس نه بیا په فرنټ سیټ باندې چاکپټۍ کټ کېږي. نو دغه غلطۍ د بچ کېدو دپاره چې د دغې غلطۍ نه بچ شئ تاسو د هغې دپاره اسانه طریقه دا ده ستاسو سره نستوڼی په دې طریقه پروت دی. دا سر یې راوچت کا او دغه رنګ یې کېدوه. بیا په دې کې به نیمه انچه دلته فاصله پرېږدئ. دا نیمه انچه چې کوم ده دا زموږ د سلایي دپاره مارجن پاتې شو. په دې ځای باندې نشان ولګوه. که په نوک باندې دا نشان جوړی ټیک ده، ورنه د اسرې په مدد سره په دې باندې نشان ولګوه. بیا د هغې نه وروستو چاکپټۍ عامه چې کومه کټ کېږي نو د چاکپټۍ فارموله به تاسو ته پته وي چې څومره نستوڼی هغه به 4 باندې تقسیمول غواړي چې کوم حساب تاسو ته راځي نو هغه به تاسو ته هغه شانته پوره کېږي. د 4 کومه انسه چې د تقسیم ده دا په ټیلرۍ کې انتهایي ډېره زیاته ضروري ده چې دا په ډېرو ځایونو کې استعمالیږي ملګرو. نو کتونکو دا وګورئ تاسو موږ عام زیاتره هر سړي له 6 انچې چاکپټۍ کټ کوو، حالانکې د ده زموږ سره 25 انچې د نستوڼي لمبۍ ده. نو چې 424 دا زموږ سره یو سوتر نور هم سیوا پکار دی، 1 پاو دا په باندې 6 انچې پکار ده. خو چونکې 6 انچې چاکپټۍ عامه کټ کوئ په هغې کې به تاسو سره هېڅ چا شکایت نه راځي. که نستوڼی کمېدو هغې کې خیر لږه کموئ. دا زموږ سره چاکپټۍ کټ شوه. اوس راځو ملګرو تاسو ته زه د فرنټ او د بیک سایډ چې کوم کټینګ دی هغه تاسو ته ښیم، ډېر په اسانۍ سره تاسو پوهه کومه. دا ملګرو وګورئ د دې ځای نه به تاسو په بیک سایډ باندې کوم چې لاندینی سایډ دی، کوم چې د کمیز په شاته سایډ سره لګي، په دې ځای باندې به تاسو په 2.5 انچې کې یو نشان ولګوئ. د دې 2.5 انچې د نشان نه به په دې طریقه باندې راځئ، رو به سیوا کوئ او دا فاصله به تر اخیره پورې چې کوم ده دا نیمه انچه کم سے کم، ورنه پوکم انچې ته دا تاسو رسوئ. چې کومه کپړه غځېږي ډېره هغه پوکم انچې ته ورسوئ. دا تاسو کتلی شئ. زه راځم د ټول نه ډومبی دا د بیک سایډ کټینګ تاسو ته ښیمه. دا بیک شو.
په دې باندې دا بیک ما کم کو. وجه دا ده چې تاسو به دا سوچ کوئ دا د ولې کم کو، نو دې کپړې ته ګورئ چې دا غځېږي. د دې مثال د سپرینګ دی، او دا موږ دومره فټ جوړ کو چې دا به باډي چې کله تاسو سیده نستوڼی کټ کوئ نو دا به باډي نیسي، او که چېرته دا تاسو په دې طریقه باندې کراس کټ کوئ نو دا به د سپرینګ په شان جوړ شي، دا غځېږي. کله چې ستاسو مټ مخکې ځي نو دا به ورسره غځېږي، مخکې به ځي، تنګول به نه کوي. راځو د فرنټ سایډ ته د نستوڼي ملګرو. دا تاسو وګورئ، دلته به یو نشان تاسو په 2 انچې کې ولګوئ، او د دې 2 انچې نشان سره به یو نشان په دې ځای باندې، دا دواړه تاسو دا کم نشان چې ما په منځ لګولی دی د دې سنټر واخلئ تاسو 3 انچ، لکه دا زموږ سره 6 انچې فاصله ده، 5.5 انچې فاصله ده، نو د دې په کم 3 انچې راځي. د دې په کم 3 انچې نه یو نشان دلته په 2 انچې کې تاسو ولګوئ. بیا د دې ځای نه به یو نشان تاسو داسې په دې طریقه باندې، حالانکې د دې ضرورت نه پیښیږي، خو چې کله تاسو عادت شئ دا مسئلې به بیا تاسو ته نه وي، بیا به دې نشان لګېدو ته ضرورت نه وي. د دې کټینګ سیټینګ فټینګ ډېر ښکلی دی، ډېر مزېدار دی. دا نشان وګورئ، دا به زه په دې طریقه د دې نه دا پاڼه وباسم، دې ته پاڼه ویلی کېږي، پتا چې ورته ویلی کېږي د ټیلرۍ په ژبه کې. نو دا به دا کومه پاڼه چې ده دا په دې طریقې سره وباسئ د دې نه، دا وګورئ په دې حساب باندې. چونکې زیاتر کاریګر حضرات چې کوم دي د نستوڼي په دې کټینګ کې ډېر زیات کنفیوز دي، ډېر زیات شکمن یي چېرې دا زه څنګه کټ کوم او دی به څه طریقه. نو زما د ذهن مطابق انتهایی ډېر اسانه طریقه دغه وه چې هغه ما تاسو ته وښودله. ملګرو مخکې تاسو بوزمه، او زما دا یو ریکویسټ دی چې تاسو که زما په چینل باندې نوي یې نو زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ، او که زما د فیسبوک په پاڼه باندې نوي یې نو زما د فیسبوک پاڼه ورسره لایک کړئ. که دا ویډیو درته ښه لګېدلي نو دا ویډیو ورسره لایک کړئ، خپله رایې ورسره په کمنټ کې شریکه کړئ، او چې کوم کمی تاسو محسوسوئ نو هغه زموږ د دې وټساپ په نمبر باندې هم تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ، ورنه تاسو په کمنټ کې خپله رایې زموږ سره شریکه کړئ. موږ به تاسو له هر ټایم د هغې جواب درکوو. زموږ په وټساپ که تاسو رابطه کوئ په وټساپ به جواب درکوو، که په کمنټ په کمنټ به تاسو له جواب درکوو. اوس ماله اجازت راکئ، دلوي الله پامان.